وی نبی علیه صلات وسلام مبارک په لار روانو یو اس یې خوښ شه چې اس یې خوښ شه نبی علیه السلام ورسره بیع او شراء وکړه هغه اس یې پې خرڅ کړ نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل ته دلته ودرېږه او زه راځم پیسې راوړم چې دا اس راکړي نبی علیه السلام چې څنګه لړ واپس راغی په هغې باندې یو ګاک راغلی او هغه ګاک داسې و چې د نبی علیه السلام مبارک نه ولې زیاتې پیسې ورکولې یو کس راغی و یاره جي دا اس مې خوښ دی هغه ورته دا خو خرڅ شوی دی هغه یې خرڅ شوی دی نو په څو خرڅ شوی دی چې په دونه خرڅ شوی وایي د دې په ډبل در کومه نو پیسې خو ډېر خراب شی دی که ته خو بیا د بل مسلمان حق ته نه ګورې چې دا پردی حق دی اوس خرڅ شوی دی د دې په ډبل هغه وی ټیک ده نو هغه له به څه جواب ورکوم وي هغه نه به تپوس وکړي چې تا سره څه ګواه شته تا سره څوک ګواه دي دغه ټایم کې نو ګواه خو نشته وي ته بس صحیح ده هسې پې خرڅ کړه نبي علیه السلام چې راغې پیسې راوړی خو سچا پکا پیغمبر و جي هغه خو دروغ مروغ دا شی نه پېژندل پیسې راوړې وي اس راوباسه هغه ورته اس کم دی د څه شي اس راوباسه توجه کوئ نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وایي تا په ما باندې د دې نه مخکې څه ساعت مخکې اس خرڅ نه کړو هغه ورته زه دې پېژنم نه ته د اس خبرې کې زم چا چې د پیغمبر د پهچان نه انکار وکړه زما رب به د هغه د پهچان نه انکار وکړي پیغمبر ته یې پېژنم دی نه نو ته ما لیدلی نه ته د اس خبرې کې دی کې یو صحابي را روان صحابه خو داسې خلک چې نبی علیه السلام مبارک ماوي په ذات جان قربان کړه صحابي را روانو د الله رسول ورې پریشانې یاره د ده نه مې اسه غشتی دی ښه د الله رسول نه څه مسله دی وایي ګواه پیش کا صحابي ورته د الله رسول زه ګواه یم که نه چې ودرېده وي زه ګواه یم چې تا د نبی علیه السلام تا سره د اس خبره کړې ده نبی علیه السلام هغه کس چې پوه شوي ته وي ما درته کتل ما لیدلی زه ګواهي ورکوم چې دی پیغمبر تا نه اسه غشتلی و چې کله هغه کس لړو جي هغه اس یې واپس که نبی علیه السلام چې اس واغېسته صحابي راونیو خبرې ته توجه کوئ وایي بهي تا خو زه لیدلی نه یم زما ګواهي دې څنګه ورکړه نبی علیه السلام ورته وفرمیل تا خو زه لیدلی نه یم زما ګواهي دې د دروغو څنګه ورکړه هغه ورته وایي د الله رسوله ستا په خوله باندې موږ د رب ګواهي ورکړې ده نو دا خو لا اس دی ټول څوک سره سبحان الله ستا په خوله موږ رب منلی دی یو ذات نو تا خو مونږ الله لیدلی دی مونږ خو به بوتان عبادت کول تا راته وي یو ذات دی چې الله یې نامه ده نو ستا په خوله باندې مونږ الله تسلیم کړی دی بغیر لیدو دا خو لا اس دی د دنیا اسونه او ما ته پته ده د الله رسوله چې دنیا روانېدی شي لیکن ستا د زبان نه غلط لفظ نشي وتی دا زما ایمان دی نو دې ته ایمان وایي زما محترم ایمان د غیبو ایمان دی او زمونږ چې کوم ایمان دی الحمدلله دا ډېر قوي ایمان دی ولې دا د غیبو ایمان دی زما محترمو او د غیبو ایمان چې په مقابله د تاسو له لنډ غوندې مثال در کوم اوس پیاز ستاسو ته پته ده چې زما جیب کې پن دی نو زه په لاس کې د موتیم پیاز ستاسو څه دي دی وایي جي تا سره پن دی نو دا ایمان بالمشاهده دی دا پن لیدلی دی اوس بل سړی دی زما نجي صاحب دی د ما سره جیب کې پن نه دی لیدلی دته ما ووایي جي ما سره جیب کې پن دی د ما ته او قاري صاحب بالکل پن دی د لیدلی نه دی نو د ده چې کوم ایمان دی دا ایمان بالغیب دی او د غیبو دا ایمان چې دا د مشاهدې د ایمان نه ډېر قوي پته ولګېده چې ستاسو ایمان د مشاهدې د ایمان نه ډېر قوي دی زما محترم ټول څوک سره سبحان الله او د دې ایمان به تاسو ته پته ولګېږي زه یم قسم دی ما ووي دا ایمان نه دی دا کنجي ده کنجي پیژنې چابي ده د جنت ته دننه کېدو او د جنت د کولاوېدو چابي چې ده هغه دا ایمان دی چې موږ تسلیم کړی دی او